اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو زه د خپل پروګرام د خپل یوټیوب چینل لپاره اسرار خبریال حاضر یم. کتونکو تاسو به اورېدلي چې یو متل دی چې د سهار په بانک کې مې نوې ټپه واورېده. همدغه شان زموږ طرف ته یو بل متل مشهور دی چې تندر په تالاش ولیدو او خرې در راموړې یوړه. دا متل چې زموږ طرف ته کېږي نو هغه داسې کېږي چې طوفاني نوح نه راغلی نو په تالاش کې چې هر څومره اوبه راشي نو هغه نه ادینځي ته راځي نه راموړې ته راتلی شي. کتونکو دا وخت زه په یو پېټرول پمپ کې ولاړ یم، خو خبره د سی ان جي پمپ کومه چې د پرون نه په ټول پاکستان کې سی ان جي پمپونه چې کوم دي نو دا بند شوي دي او بهانه دا کړې ده چې په سمندر کې بایپر طوفان چې کوم دی نو سمندري طوفان هغه را روان دی او ال ان جي چې کوم دی د هغې جادو نه رارسي. په دې وجه باندې سی ان جي پمپونه چې کوم دی نو دا بند شوي دي. د سی ان جي پمپونو سره دا کلواړ تقریبا په هره ضلع کې د هغه ضلعې هر یو افسر چې کوم دی نو په مختلفو وختونو کې کوي، کله ورته ګیس کموي، کله ورته چې کوم دی نو پرشر کم ساتي، کله چې کوم دی نو نورې نخرې پیښې پې کوي. دغه خو لکه مطلب دا چې د صوبو د ضلعو په سطح باندې چې کوم دی نو یو کلواړ چې کوم دی نو روان دی، خو د ملک په سطح باندې د منافقت دا کلواړ چې سی ان جي پمپونه په دې وجه بندېږي چې په سمندر کې طوفان دی نو نه خو د کرکټ سی ان جي پمپونه یا د چې کوم دلته کې ګیس فیلډ دی نه د سند او نه د بلوچستان دا د ګیس پایپونه چې کوم دی نو دا په سمندر کې نه دي راغلي بلکې په وچه چې کوم دی نو په ملک خواره شوي دي. د بدقسمتۍ نه چې کوم دی نو ال ان جي چې دا د پنجاب ضرورت دی، دا پنجاب ته راځي او سی ان جي چې کوم دی نو په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې خپل کویان دي، خپل پیداوار دی او خپل پیداوار چې کوم دی نو د هغې تقسیم کېږي، هغه وځي. خو د بدقسمتۍ نه د دغه لپاره چې کوم دی نو زموږ دلته کې دا سی ان جي پمپونه د 3 ورځو لپاره بند کړي دي. کوم اطلاعات چې راځي نو هغه دا دي چې دلته کې دا پېټرول چې کوم دي دا ګرانېږي د 15 تاریخه پورې سبا دی او پېټرولیم چې کوم اسوسییشن دی نو حکومت د هغې په دغه کې راغلی دی چې چونکې پېټرول ارزانېږي نو اسوسییشن ورته وایي تاسو سی ان جي بند کړئ چې زموږ سره کوم سټاک دی چې موږ هغه وباسو. خو د حکومت د دې فیصلې نه که دا په وزیر اعظم کړې ده، که دا صوبایي حکومت کړې ده، که دا د پېټرول د سی ان جي چې کوم د او جي ډي سی ایل مشران دي هغې کړې ده، که دا مذهبي جماعت کړې ده او که سیاسي جماعت کړې ده، د قیامت په ورځ به چې کوم دی د دې غریبانو چې کوم د 3 ورځو نه چې کوم دی نو سی ان جي بیا اچوله، خپله مزدوري بیا کوله ځان له او هغه ګاډي نن چې کوم دی 2مه ورځ ده چې په کورونو کې ولاړ دي، خلک د مزدورۍ نه وتی دی، د هغې دا خیرې، د هغې دا کوم چې د اسوسییشن په نوم باندې د خلکو سره لبې کېږي دا به د هغې نه وځي. بله خبره دا ده چې د پېټرولو قیمتونه که د 15 تاریخ نه وروسته ارزانېږي او که د دې نه مخکې ارزان شوي دي، که د ډیزلو قیمتونه د دغې نه وروسته ارزانېږي او که د دې نه مخکې ارزان شوي دي، کرایانې چې کوم دی نو هغه شانتې دي، ترانسپورټران چې کوم دی نو هغه د خلکو د مجبورو سره لبې کوي. انتظامي افسران په خیبر پښتونخوا کې خو کم از کم چې کوم دی نو صوبایي حکومت په نظر نه راځي. وزیر اعلی چې یو سړی په 80 کالو کې چې کوم دی ریټایر شي او حکومت د ریټایرمنټ دپاره 80 کاله عمر یې ښوده دی نو چې ته یو ریټایرډ سړی چې کوم دی هغه واپس راولې وزیر اعلی کې هغه به څه قسم حکومت کوي د هغې هم خلکو ته پته ده چېرته دغه وزیر اعلی چې کوم دی نو ډیفیکټ وزیر اعلی چې دلته څوک دی هغه هم خلکو ته معلوم دی، هغه هم د بدنامۍ باعث جوړېږي. د ګورنر ځان له دغه حل دی، یو انتظامي افسر چې کوم دی نه هغه بازار ته راوځي، نه هغه د روټو قیمتونه ګوري، نه هغه د روټو وزن ګوري. زمونږ هېڅ صاحب خو لا په 12 بجې باندې مطلب دا چې صرف دفتر ته راوځي. دغه د خیبر پښتونخوا د نګران حکومت حل دی چې عملاً چې کوم دی حکومت نشته او د خلکو د مجبورو سره چې چا په کومه طریقه باندې خرڅ کړې، چا واغستې، کلواړ روان دی. سی ان جي پکې ځان له 3 ورځو دپاره بند ده. دا پاکستان دی، ښار یې ناپرسان دی. الله دې ته زموږ ثواب وکړي او الله دې د دې قام ثواب وکړي.